شو یو چې کوم دنو حبیب الله ولد ادبار ګل ساکن تنگی یو نواب علي ولد عباس خان ساکن ترغه یوسف بابا دای راپورټونه کړیو چې دینه موټر سایکل چې کوم دنو چا بوتلی دي او سړی معلوم نه دی چې چا بوتلی دي د دې په دې راپورټونو باندې مونږه مقدمه درجه رجستر کې او په دغه مقدمو باندې په دغه کیسونو باندې زمونږه آر پی او سیب او ډي پی او سیب 400 او دې چې کوم نو سخت اکشن واخیسته او د دې موټر سایکلو د برآمد کېدو او د ملزمانو د گرفتاری ټاسک چې کوم نو د اس پی انویسټیګیشن په نگرانی کې یو ټیم جوړ کړ چې دغه ټیم د شپه ورځې مهنت ثمرات دو چې دای کې ملزمان 3 کسه طاهر ولد مدد خان ساکنه برازی تنگی موسی خان ولد محمد علم ساکن گلباغ تنگی او سلیمان ولد امین الله ساکن برازی تنگی دا 3 ملزمان ونیولې شول او د دې د قبضې نه چې کوم دی په نشاندهي باندې 11 موټر سایکلې برآمد شوې چې 15 پکې چې کوم دی نو هونډا 125 دي او شپږ پکې چې کوم دی مختلف قسم 70 سی سی موټر سایکلې برآمد شوې د په نشاندهي باندې د سره سره د دې نه دوران تفتیش چې کوم دی نو د هغه سړی د نوم پته هم ولګېدا چا به چې کوم دی نو د غلا موټر سایکلونه دا نمبر چې کوم دی هغه ګرینډر کولی انجن او چیسس نمبر به ول چینج کول او په دې باندې بیا چې کوم دی نو خپل نمبر والی هغه ملزم چې کوم دی نو سره د ګرینډر استاسو د وړاندې او هغه نمبر چې کوم به په لګولي هغه استاسو د وړاندې دي هغه سره هغه ملزم هم گرفتار شو دینه چې کوم دی نو باقاعده تفتیش وشو او ان شاء الله مزید د موږ کسټډي ريشت د دینه په مزید انکشافات کیږي چې دا موټر سایکل دی د کم زینا راپورټ کړی دي او دلته چې کوم نو 50 باندې به خرڅول نو هغه کسانو هم ته انکشافات ان شاء الله کیږي دا ګروپ چې کوم دی نو دا 3 سلو کس چې کوم نیولې دي نو دا خو تقریبا هم د دې ځای اوسیدونکو دي خو دا موټر سایکل چې کوم نو مختلف علاقونه به را سرککولي او بیا د دې کې مختلف ایریاګانو کې دي چې کوم نو دا خرڅ کړي دي او خپل روزګار شروع کړو ان شاء الله مزید انکشافات متوقع دي چې دې نور څه کې څنګه راځي نو وختن په وختن موږ بیا تاسو وړاندې کوو بالکل لکه څنګه چې د غلا مال اخیستل د غلا کول جرم دی دک شان دي چې کومو دا ځان ته یو جرم دی چې ته یو گاډي چې سس نمبر انجن نمبر ګرینډر کې او بیا غي باندې چې کومو نوی نمبر چړاوي نو دا چې کومو دوی سره په جرم کې مکمل طور شریک دي او ان شاء الله د خلاف چې کومو هم کاروي روانه ده الحمدلله لکه څنګه تاسو ته مونږ وایي چې مونږ ته چې کومو دا شکایت موصول شو په دې باندې زموږ ډي جی سیب او ډي پی او سیب د دې کومو سخت اکشن وشته او په دې کې چې کومو ټیم جوړ کړ نو دا مقدمو کې باقاعده دا غي نه چې کومي موټر سایکل سرکشي وي هغه نه بالکل برآمد شي دغه کسانو د دې تاسو کسانو چې تاسو سره راوینه موټر سایکل په شي وي هغه ته تاسو پیغام ورکوي چې هغه تنګیز تانه تر راځي تاسو سره رابطه کوي دا بس څنګه راځي زه ټول خلکو ته دا پیغام ورکول غواړم یو خړم باندې پیغام زمادار چې برای مهرباني کم سړی چې موټر سایکل ګرځي نو دې د خپل موټر سایکل کا چرته ودرې سکار پس نو دې دا نه و چې بس زر روز خپل موټر سایکل په بیا بوزم عموما دې غلو ته چې کوم نو مقدغل ته په لاس وردی چې دې موټر سایکل چابیم پکې پریدي او خپل موټر سایکل پریدي نو دې چې کوم نو دا غلا دغه موقع عمومي او دا موټر سایکل تیفت کی دغه نه سرکې کی زما چې کوم دینو د نورو علاقو خلکو تم دا پیغام دی د چانه کوم موټر سایکل تلی وي چې هغه تنګي تانه سره رجوع کی چې دا غي موټر سایکل پکې وي نو ان شاء الله باقاعده په پروسس باندې باغ خپل موټر سایکل ملاويږي ډي سي پي صاحب عام طور موږ د لیدلې دي چې کله سغټ کیسونه کیږي د دهشتګردۍ څخه واقع کیږي په هغه کې دغه د غلا موټر سایکل هغه انوالو دي نو په هغه حواله تاسو خلکو له څه پیغام ورکول غواړئ لکه څنګه چې تاسو ته مو وایي چې عموما نن سبا چې سونه سټریټ کرایمز کیږي یا نور کرایمز کیږي نو هغه کې موټر سایکل خامخا استعماليږي موټر سایکل یو دا شی دی چې دا پتنګ ولارو کوڅو کې چې کوم ډیر زر رفو چکر شي او سړی چې کوم نو غیب شي نو زه د هر موټر سایکل والا ته دا خواص کوم چې دای موټر سایکل اخلي نو پکار دا چې دای بیا د هغه سمبالي باندې ځان پويږي او هغه سره باقاعده خپل تعلیم خرڅيږي چې هغه تعلیم مو ته لګي او هغه ته لګ احتیاط سره چې کوم خپل موټر سایکل ودري چې دا قسمه واقعیاتو کې چې کوم دي موټر سایکل په نور څه جرایم کې استعمال نشي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه تاسو ته پته راکړه چې یو سړی غلو کې نو غل چې هغه پټیږي نه
جرم چې دی په خپله خبرې کوي په خپله ځان ښیي بعضې جرم داسې چې هغه لږ ټایم والي نو زه دې ته دا پیغام ورکوم کله چې یو سړی په سړي باندې موټرسایکل خرڅوي زه وایم چې کوشش دې کوي چې هغه نه اول خپل شناختي کارت یې علي بیا یې تر موټرسایکل د ډاکومنټس تپوس کوي چې د دې کاغذ شته که نشته ځکه چې ضروري نه ده موټرسایکل د واغشته کیدای شي په دې موټرسایکل چېرته کې غټه وقوع شوي موټرسایکل اغشتو دوران کې هغه سړي مزاحمت کړي او هغه پکې ویشتي وي نو دې ته به ډېر زیات غټ پرابلم جوړېږي بیا نو زه دوی ته وایم چې کله سړی موټرسایکل علي اول خو د رجسټر ځای نه علي مثال بارګینونه دي هغې نه دي علي باقاعده ته کاغذونه علي کله چې یو سړي ته داسې سړی میلاویږي او موټرسایکل پې خرڅوي نو هغه باقاعده پولیس سره رابطه کوي چېرې داسې یو سړي موټرسایکل راوستی دی او د غلا په ریټ یې خرڅوي نو انشاءالله چې دا به خود دا جرمونه کنټرول شي